ګورئ شپږ سوه ریاله یا 900 ریاله دا زما دپاره هېڅ خبره نه ده. که تاسو 9,000 ریاله زما نه وتښتوئ که نه نو هېڅ به ونه کوئ. خو زما یوه خبره واورئ، عمر له به ذلیله ژوند تېروئ. چې یو سړی پښتنو زه ستاسو نه تپوس کوم چې یو سړی تا ته د خپل بیمار پلار د هاسپیټل تصویر راولېږي او وایي چې زما دا پلار بیمار دی او زما له پیسې پکار دي، او بیا یو سړی تا ته ووایي چې ما ته بهر قرضدار ولاړ دی او ما له روپۍ پکار دي او ته ولې روپۍ ورکړې او هغه په سباله باندې د کار نه وتښتېدي. دا زه د خپلو کاریګرو خبره کومه، ما ته هېڅ مسله نشته. دا خو تاسو ځان له خپل قبر خرابوئ. د الله بندګانو ستاسو والد صاحب چې دی که نه دا زما والد صاحب دی، که هغه ته څه مسله دلته موږ په دې رسټورنټ کې 3 ریاله کسانو له ورکړي دي 3 زره 900 او 600 څه خبره ده. خو خپل اعتبار مه خرابوئ. زما سره خو دا چل وکړو چې روپۍ یې واغستې، خو لکه د بل چا سره دا چل ونه کوي. قسم په خدای په یو ځای کې به یو څوک په کار نه پرېږدي. دا د پښتنو دپاره یو میسج دی چې په یو کمپنۍ کې هم دا چل مه کوئ چې په ایډوانس کې روپۍ والئ او په نیمه کې کار پرېږدئ وتښتئ. یو جان والله زمونږ هم ترې ارشد جان وروره دا تمه نه وه چې دی به داسې سپک کار کوي، پوه شولې. او کار چې دی ډېر غلط کار یې کړی دی، ډېر سپک کار یې کړی دی. خو بار کې په الله دې ورته هدایت وکړي نو موږ به څه ووایو. او موږ ته پته ده چې ته داسې سړی نه یې چې تا نه به یو سړی به تا سره کار کوي او هغه به په کور کې به څه مشکل راشي او هغه مشکلاتو دپاره به تا هغه سره امداد نه کوې. ته یو ایره غیره سره امداد کولو والا نر ځوان یې. باقي دار چې خپل دین اسلام دی چې څوک څه کوي ښه کوي خرېغی درېغی هغې کې څه زمونږ هغه ستا خپل ذاتي عمل دی. خو ماشاءالله د مسافر وروڼو خدمت کې منډې ترړې واخې او له 100 روپۍ امداد هم کې نو چې د یو خپلو مل سره د امداد وکړو هغه در سره دغسې تښتي که نه او دله چا کار هم نه ورکو. خو بار کې تاسو دومره راوستو ځان سره هم په کار کو نو والله دا کار یې چې دی ډېر سپک کړی دی. خو بله یو خبره درته کومه، یوازې د ارشد خان سره دا کیسه نه ده شوې. سعودي عرب کې اوس کارونه همدقسې روان دي، په دې طریقې سره روان دي. څوک یو قسم ته ګڼ کپان دي، څوک په بله جامه کې ګڼ کپان دي، څوک په چې دی بله قسمه ګڼ کپان دي. په دې ابها کې دومره ګیره ده، یو غټ ګڼ کپ دی، پوه شولې. خلکو ته وایي زما هوټلې دي د ویزو په نوم باندې ګڼ کپ دی. داسې مړه هر رنګه ځایونو کې نشو ویلی چې یاره غټې ګیرې پریښي دي او دي 2 نمبر او ګڼ کپان. خو الله دې ورته هدایت وکړي، پوه شولې. دا خو لا بیا هم زږ بې ګیرې دی او دغه دی کار څنګه هم شي که نه. ارشد خان زړه نه صفا سړی دی، د 700-800 ریاله باندې د ده څه کېږي نه. خو غلا د 900 ده که د 20,000 ده که د 2,00,000 ده که د 2 کروړو ده، خو غلا ده. کم سړی هم چې غلا کوي او دغسې 2 نمبري کار کوي که نه، هغه سړی چې دی د سره خو زه یم چې هغه له پکار دی چې مړه بس د خپل ملک نه روزي هلته کیس هم دغه یو پاکستان مو شرمولی دی. تاسو دې پاک ملکونو ته راشئ نو دلته کې هم چې دی دغه 2 نمبری کوئ. نو بس الله دې رحم وکړي ارشد خان وروره په تاسو هم او په مونږ هم. هر ځای کې چې دی ګڼ کپان راوتي دي، که چا په 900 ووهلې او که چا 9,000 ووهلې او که چا 9,00,000 ووهلې، خو څه وهلې چې دی مقصد دی. الله پاک دې چې دی زمونږ آخره خاتمه په ایمان کې الله دې وکړي چې نه مونږ په چا ظالمان شو او نه په مونږه څوک ظالمان شي. ګینې حالات چې دی ډېر خراب روان دي او دا کم کار چې د ارشد څه شوی دی نو یقینا چې ډېر سپک کار یې کړی دی.